رحمت الله وبرکاته د میلاد النبی صلی الله علیه وسلم متعلق چې مونږ کوم د ابو لهب روایت ذکر کوو نو په دې باندې بعضې خلک اعتراضات کوي. نو د هغې اعتراضاتو جواباتو دپاره ستاسو وړاندې حاضر یم. یو په هغې معترضینو کې د دیوبندیانو شیخ الحدیث چې کوم د هغوی مشر او پیشوا دی هغه هم په دې روایت باندې بې ځایه اعتراضات کړي دي. نو زه به د هغې جوابونه کومه خو صرف چې کوم مخکینو خلکو د هغې جوابونه کړي مخکینو علما کرامو هغه علما کرام چې کوم مسلم دي د خلکو په نس دوی هم مني موږ هم منو هغو علما کرامو زه به تاسو صرف د هغوی قول پیش کومه او زه صرف ناقل شم ستاسو او د هغوی په مابین کې. اعتراضونه دوه غټ اعتراضونه دا کوي. یو دا چې دا خوب چا لیدلی د کس نه دی معلوم. دویم اعتراض دا کړی دی چې دوی د خوب روایت باندې عمل کوي او کتاب الله پسې پرېښی دی. قرآن کې الله تعالی فرمایي چې لا یخفف عنهم العذاب، کافر ته به په عذاب کې سپکاوی نه راځي. او ابو لهب چې دی قرآني کافر دی نو په خوب سره دوی څنګه هغه ته په عذاب کې سپکاوی ثابتوي. نو د دواړو خبرو جواب واوره. یو دا خبر چې د کوم اعتراض کړی دی چې یار دا خوب لیدونکي معلوم نه دی نو دا خبرې هم بې ځایه ده. ښه د خوب لیدونکي معلوم دی. دا زما سره دی په لاس کې سبل الهدا والرشاد د دې اولنی نمبر جلد دی او دا لیکلی دی امام محمد بن یوسف الصالحي الشامی. د مبارک ذکر کوي دی تقریبا چې د نن 1500 کاله وړاندې تیر شوی دی. هم دغه روایت ذکر کړی دی او په دې کې اولنی نمبر جلد دی او په صفحه نمبر 376 باندې دا خبر د ذکر کړی ده. دوی وذکر سهیلی وغیره ان الرائیه له اخوه العباس. وی علامه سهیلی صاحب او دنه علاوه نور علما کرام هم دا خبر ذکر کړی دی چې دا خوب لیدونکي چې دی دا د ابو لهب ورورو حضرت عباس رضی الله تعالی عنه دا نبی صلی الله علیه وسلم بل تر دا خوب لیدلی. نو پته ولګي چې خوب لیدونکي کس هم معلوم دی دا نه معلومه شخصیت نه دی هم او د حضور علیه الصلاۃ والسلام تر مبارک دا خوب لیدلی دی. دویم نمبر اعتراض چې کوم دوی دا کړی و چې یاره دوی د خوب روایت باندې عمل کوي او د قرآن کریم آیت مبارکې پسې پرېښی دی نو دای هم کې زه بیانې د دروغ د په موږ باندې موږ چرې هم داسې نه کوو چې په خوب باندې عمل کوو او د نبي علیه صلات وسلام حدیث مبارک به یا پرېږدو یا پسې د قرآن کریم آیت پرېږدو. موږ په دې دواړو په منځ کې تطبیق ګورو. که تطبیق ممکن نه و موږ به خوب پرېږدو کتاب الله او حدیث شریف به را اخلو. نو په دې کې خو تطبیق موږ نه په دې کې تطبیق بریلیانو نه بلکې پخواني چې کوم جید علما کرام او معتمد علیهم علما کرام تیر شوي دي هغوی په دې کې تطبیق بیان کړی دی او هغه د هغې چې دی نو د په خپل کتاب کې هم را نقل کړي دي. یو قول د علامه بیهقي رحمه الله ذکر کړی دی چې یاره دلته کې خو په دې خوب کې دا خبر راغلی چې یاره کافر ته په عذاب کې سپکاوی راځي. نو دا خبره کوي چې قرآن کریم کې الله تعالی فرمایي چې دوی د په عذاب کې سپکاوی نه راځي او موږ د دوی عملونه ضایع کړي دي او په شان د دوړو یا ختم کړي دي. نو د دینه مراد دا دی چې کافر ته کم عذاب د کفر په وجه باندې میلاویږي نو په هغې کې به ورته سپکاوی نه راځي او جنت ته به نه داخلیږي. او کم چې ورته د کفر کې بیا کم اعمال کړي دي نو د هغې په وجه باندې په عذاب کې کمې زیاتې راتلی شي. لکه بعضې کافر به داسې چې هغوی به د جهنم په لاندې او په سخته طبقه کې پراته وي. بعضې به داسې چې هغوی به د هغې نه لوکټې عذاب کې به سپکاوي لکه فرعون شو یا ابو جهل شو دوی ته به عذابونه سخت میلاویږي د عامو کفارونه. ولې چې د سره د دې نه چې په کفر کې ټول یو شانتي وو خو د هغې سره سره په کفر کې دوی بعضې اعمال کړي نو د هغې دوی تخفیف او کمې چې دوی ته پکې راتلی شي. نو یو خبره پکې دا ده چې یاره کافر ته چې سپکاوی نشي راتلی نو په هغې عذاب کې چې کوم سبب د کفر باندې میلاویږي او دا علامه بیهقي رحمه الله ذکر کړي ده. دویم نمبر علامه قرطبي رحمه الله د دې متعلق فرمایي. علامه قرطبي رحمه الله هم په مسلم شخصیاتو کې دی فرمایي هذا التخفيف خاص بهذا او بمن ورد النص فيه. وای دا عذاب کې سپکاوی چې دی نو دا په دې پسې خاص دی کوم چې د ابو لهب دا روایت ذکر دی او چې کوم باندې د نبی صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک یا نص وارد شوی دی نو هغوی ته په عذاب کې بیا سپکاوی دا راتلی شو. د کتاب الله چې کوم آیات مبارک د دې نه وای دا خاص دی. که چېرته کې بالفرض دغه دویم نمبر جواب شو د علامه قرطبي رحمه الله دا احتمال ذکر کړی. دریم نمبر عالم چې دی نو علامه ابن منیر دا خپل نوم احمد بن محمد بن منصور دی فرمایي چې د کفارو متعلق دوه قضیې دي دوه خبرې دي. یو دا چې کافر سړی عمل وکړي نو آیا د په دې باندې د ثواب مستحق ګرځېږي که نه ګرځېږي نو د په دې باندې ثواب مستحق نه ګرځېږي او که څوک وایي ګرځېږي نو دا خبره باطله ده. دویمه خبره پکې ده چې کافر سړی عمل وکړي خو دی خو په هغې باندې د ثواب مستحق نه ګرځېږي خو که خدای تعالی د خپل طرف په هغه باندې احسان کوي نو چې په دې کې څه مانع نشته دی او دا کېدلی شي لکه څنګه چې په دې روایت کې دا ثابت شوی دی. او بیا څلورم نمبر جواب چې دی نو علامه حافظ ابن حجر عسقلاني رحمه الله کړی دی. دی و چې وتتمة هذا ان يقع التفضل المذكور اکراما لمن وقع من الكافر البر له.
وایي چې کومو کفارو د نبي علیه صلات وسلام سره ښېګړه کړې ده نو هغوی چې کوم د نبي علیه صلات وسلام مبارک سره ښېګړه کړې ده نو د هغوی دپاره دغه دی چې خدای تعالی هغوی له هغه فضیلت ورکړی دی او اله العالمین هغوی ته په عذاب کې تخفیف راولي او بل چاته چې دی نو د اکرام او تفضل چې دی نو د حاصل نه دی د اله العالمین د طرف نه. نو رب ذوالجلال دې موږ تاسو ټول ته په حق باندې استقامت را نصیب کړي.